نن د قوم بجټ چې راځي د قوم مرای په ولی غوسیږي زکه غوسیږي چې د شاهانو اخراجات نه پوره کیږي په ملک. پټرول ولی ګران شي، اوړه ولی ګران شي، چینی ستاد ملک پیداوار دی ولی ګران شي، په متیازو کولم ټیکسونه ولی ولګېده زکه چې د شاهانو اخراجات نه پوره کیږي، د ملک د بیگماتو اخراجات نه پوره کیږي. هغه اخراجات پوره کولو د پاره لاندې سطح خلق مرای غوسي شي. زما یو کور دی زه پکې اوسېږم، په ما دی ولی ټیکس ولګي؟ ولی زما یو کور دی په ما دی ولی ټیکس ولګي؟ دا کوم انصاف دی؟ دا دی هغه گروپ فتوا ورکی، هغه گروپ چې کوم په اسمبلی کې شریعت گروپ جوړ دی چې اسلام په تیزای راوړو، ا دې فتوا ورکی چې زما په یو کور دی ولې ټیکس ولګي. د سکلو بودی په ما ولی 25 روپۍ میاشي؟ ولی په دې ملک زدا حکم نه لرم چې مفت وبوست. کمیټه بجټ خود شیباغ په فنکشنونو تباہ شو ټول. خود شیباغ فنکشنونو خوړو نو فنکشن باندې چې لس لکه ولګي اب زمون سرمنی نه نو باسي بیا 10 روپۍ ریړه دی ولې مزدور ورکی کمیټه له ولې پرېړه کې می ټیپری خېدي خرسيږم نه بیګاله ته بچی نه هر دی او استاد کمیټه دې زلا 100 روپۍ میاش ولې درکم؟ په دې ملک زدا حکم نه لرم. هیڅ بنئ او کده شاهانو خرچونه کم شو. تاسو مساوات وای؟ مساوات نن ستا په ملک سوشلیزم وګورا او بریاویږي لګیا دی. ته دلته ګرځې شیعاګان لګیا دي، ابو بکر پناه کو سنیا لګیا دي. نه دوی پناه کړه دوړه پتو پاو لګی. ای خدایم سټیو باسا سوچو کای بدبخت کم بخت قوم نه شرمېدلو. سوچو کای ملک د سشیخ کار کیږي لګیا دی. سوشلیزم ستا نوجوان طبقه لګیا دي د خدای د وجود نه منکر دي. ته د ابو بکر او د علی فیصله کې د خدای د وجود نه منکر. په ثوابای کې وګوره یو تحریک شروع ده چې عذاب قبر نشته، والباس بعد الموت چې ده دا ډکوسله ده چې مولیانو رئیس دی. ټول نوې پوت چې ستا کم دی دا په دې قهر اخته کیږي لګیا دی. اته وکیو دی ته دا غواړي چې ابو بکر او علی فیصله وکم ستا آینده نسل چې دی دا بروسي وي، یا لکه ستا آینده نسل چې دی دا به ټول دمانی د وی سی آر د برکته. ورشه ناولټي سینما وګورئ په پنډای کې، اسلامی دارالخلافه کې وګورئ سینما بلو پرنٹ وی د شپې. ورشل ته د زنانو بازار وګورئ دلته یو تیګړې ځوړن کړي ټوله بربنډي. راشي مازیګر صدر روډ وګورئ. صدر روډ لکه یوازې دا تور نه ده چې مازیګر کې ورته ورځي یا سین دغه تور ده. شیعو ته وایم
چې بیبي زینب خو په هغه وخت کې امام حسین په سطر کولو چې د امام حسین سر پرې کېدو. سبا لسم محرم دے امام حسین سر قلم کیږي. بی بی زینب ته خیمه نه راووتا. حسین جنگ په ځای پرې خو او زینب د لاس نه ونیوا او خیمه ته دننه کړه. ورته ویو زینبې که په خپل اختیار دې سطر مات کړو خدای به سزا درکړي. په خپل اختیار دې سطر مات کړو خدای به سزا درکړي او که به اختیار به سطر کړې شوی خدای به جزا درکړي. دا خدای امام حسین په هغه وخت کې تقریر و چې سره د تورو لاندې. بی بی فاطمه پنځتن پاک یو بی بی فاطمه هم ده کنه. پنځتن پاک یوازې دې ته وایي چې په بانس کې د ټیم دغه جوړه کو داسې پنجا او کې کنه نشي پنجا ده پنځتن پاک ده. پنځتن پاک کی بی بی فاطمه مو دیکھو وګورئ. پنځتن پاک کی بی بی فاطمه مو چې وفات کېدن وصیت وکړ چې زما جنازه چې د ورځې اوچته نه کوي. د ورځې دویمه ده چې زما کټ جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي چې زما د کفن کپڑا چرته پردې سړی او نه ګوري. جنازه مم د شپې اوچته کوي او د شپې بیا په ډولۍ جوړه کوي چې د کفن کپڑا مم پردې سړی او نه ګوري. الله دا بی بی فاطمه وا. د بی بی فاطمه د سطر د عالم ما ته ګوري ما ته د بی بی فاطمه د سطر د عالم چې د کفن کپڑا اوم پردو سړو نه پټولا زمون د ست د خزو د سطر څخه عالم دی. خو ګوري مونږ قرآن منو دواړه ډلې هغه منی مونږ هم قرآن څه وایي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے پیغمبر دې سړو ته وایي چې خزه وګورئ نظر ښکته کړئ. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن او خزو ته موایا چې پردې سړې چرته وګورئ نو نظر ښکته کوي ورته ګورئ. ما قرآن ویلی دی د بجلیګر مولا خبره نه. قرآن وای خزو تم چې سړی ته به نه ګورې لاندې به ګورې او سړو تم وای خزو ته به نه ګورې لاندې به ګورې. راشد قرآن په دې آیاتونو عمل د مازیګر ټیم کې په صدر روډ وګورئ یا په کوچی بازار کې وګورئ. اته دیرش کاله د پاکستانو شو د خزو سودا ختمه نشو. مل ار سحر روزي څاخلی ز کله کله دا کیسه خانه نه پدې لار داسې راځم نو داسې یو جلوس روان داسې وکړي رومان دې ایک اس طرح ایک اس طرح ایک اس طرح د پاسه به صاحب د زمونږ د غیور قوم خزی راشي پښتانه مینګه پښتانه مینګه تاسو پیژنئ آب پیراشي تاسو څنګه ده کپڑا خانه تیرا وشم ا دکاندار مخکې تیرا شم مخکې حال تببل چونډه ورته ناشتي تاسو څنګه دام کپڑا مخکې تیرا شم مخکې
ما ستاسو ټولې تماشې کړې. پخوا به مولیانو مسلې کولې چې کومه ښځه به خاوند اجازت نه بغیر روزي نکاح مات شي. مالوس د چا نکاح شوی ډو نو ماتیږي به څه شی نکاح شوی نه دی نو مات به څه ماتېده خو سبقت د وجود غواړي. یو شی شوی نه دی نو ماتیږي به څه. دا زمونږ ملک دی، دا زمونږ. اوس دوی وایي چې دا ښځې به بندېږي څنګه؟ یو منټ یوه ښځه سر لاندې او خپې پاس وړندو. که تاسو د ښځو بوی ولیدو په سړکونو زمانه دا ګیره کړه یو ته ولې راوت صدر کې आवाज وشو چې یو شی راوته د ښځو نه پوزې وکړ. هغه نومو ګوربیجو په ټول صدر کې وګرځیدم. دارو د پاره ښځه نه وه. اوله ښځه چې ګرځي پس پیغمه داسې چل کړی چې رښتیا چرته راټوپ نه. سهار به صاحبه پلانی ځای کې هم ښځې د پوزه وخوړه. رښتیا کېده به نه. بالا ماڼۍ ته سړی راغی ویجي کابلی کې هم یو ښځې نه بېګا پوزه ووهه.